الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد صلی الله علیه كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. درې مواقع چې دلته ذکر کیږي اپ احیا بعد الموت د ابراهیم علیه السلام واقعا ده. هر کله چې ابراهیم علیه السلام مناظره وشوه د نمرود سره هغه دلیل پیش ک په احیا بعد الموت ډیر ضعیف دلیلو غلط دلیلو. ابراهیم علیہ السلام پوهیده چې احیا بعد الموت دغه نه وي، احیا او اماتت دغه نه دی. حقیقت د احیا به څنګه چې دا په سترګو زه وګورم، د الله نه سوال وکړو خدای ماته په سترګو وښایي چې د علم سره مشاهده راشي. الله دا مړي څنګه ژوندي کوي. الله تعالی ورته سلور مرغان راونیسا ځان له مایل کا بیا ټوټه ټوټه کا بیا په هر غر باندې د دې نه لګی سکینوا صحیح صحیح ځان سره پرېګ د بیا ورته आवाज وکړه چې الله په حکم راځي او د هر مارغ خپل خپل حسابا تا سره چې کومه حصہ دا غیل راځي. دا ټول ارس ابراهیم علیہ السلام ولیدل. مشاهده سره د علم الیقین نا حق الیقین جوړ شو. وَإِذْ قَالَ ابراهیم یاد کاغه وخت چې ابراهیم علیہ السلام ویلی او ربی زما ربا ارینی ما ته پسترګو خای کای پتو هی الموتا سرنګ ژوندۍ کای تمړي. قال الله ورته فرمایل اولم تؤمن آیات دا خبره کې او یقین دې نشتا. قال ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل بلا ولنا یقین مشتا ولکن لیطمئن قلبی ولکن سألتک لیطمئن قلبی لیکن دا تپوس مې وکړو د دې لپاره چې زړه مې مطمئن شي په مشاهده. قال الله ورته فرمایل فخذ أربعة من الطير ونیسا سلور د مرغانونا تاوسو چرګو کارغو او کنتروا فصرهن الیک مایلک ځان لرا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا وګرځوا په هر غر د دوی نه سیسا ثم دوهن بیا راو بل دوی یاتین کرازی بتا تسایا پمنډو. وعلم پوشان اللہ یقیناً اللہ عزیزن دا غلبے والا دے حکیم دے حکمتن والا. دلتا اعتراض دے اللہ ورتسنگو یا ولم تومن ستا یقین نشتا دخو یقین وخ دے پہ خبرو. جواب اللہ دا اولم تومن ورتزکوی چی دے جواب ورکی چی بلا ولکن لیطمئن قلبی چې بیا په ابراهیم علیہ السلام څوک اعتراضونه کی چې دا تاسو ولې کاو. دویم الله تعالی ورته مرغان ولې وخودل چې مرغان راونیسا په زیره هو کې خو نور سيزونه مو کنه د ځمکې والا حیوانات ورته ولې نه خودل. جواب دار چې د طیر همت دار چې طیران په سماو کې او ارتفاع په هواو کې او د خلیل علیہ السلام همت علو و اصول ملکوت تا
د ابراهیم علیه السلام همت هم دا و چې اصول شي چې طیران وکي د دلیل نه مشاهدې ته، نو د همت سره طیور خودل مناسب و، نو ځکه ورته طیور خودل. دویم دار چې احیا و اماتت خو په یو سر په یو حیوان سره مراته څلور ورته ولې وښودل، څلور ونیسه. اول جواب دا دی چې گویا کې الله ورته دته دا وښودله چې تا قرآن یو احیا د اماتت تپوس وکړو علی قدر العبودیت، او زه څلور در کوم علی قدر الربوبیت، څلورم کولی شم. یو دویم امام رازی رحمه الله فرمایلی دي څلور ورته ځکه کړه چې طیور اربعه دې کې اشارت د ارکان اربعه او اخلاق اربعه ته چې حیواناتو ابدان د هغې نه جوړ دي، انسان هم د څلورو عناصرو نه جوړ دی، عناصر اربعه: اوبه او هوا، اور او خاوره، او د دې نه اخلاق اربعه جوړیږي: سودا، صفرا، وینه، بلغم. نو اشاره دې خبرې ته وکړه. دریم اعتراض دا دی چې دا څلورې خاص کول، طیور خو نور قسمونه هم دي، نو طاووس او چرګ او غراب او حمامه دا ولې خاص کړل؟ امام رازی رحمه الله جواب کوي طاووس کې اشاره ده هغه څه ته چې په انسان کې حب د زینت او د جاه دی او د طرفو. طاووس کې هم جاه پرستی ده، اوچتوالی ډېر خوښ دی او زینت، انسان کې هم دقه شی دی. غراب کې اشارت دی شدت حرص ته او جمع او طلب ته، څیزونه جمع کوي او طلب کوي، انسان کې هم دا خصوصیت دی. چرګ کې اشاره دا شدت شغب ته بقضاء شهوت من الفرج، شهوت پرستی په چرګ کې ډېره ده، انسان کې هم دقه ماده شته. کونتر کې اشاره دا شدت شغب بالعقل ته، خوراک سره ډېره مینه ده، انسان هم خوراک سره ډېره مینه ده. دا څلور د انسان خصوصیتونه په دې څلورو مرغانو کې وو، ځکه یې څلور ورته وښودل. دویم دا دی چې دې کې اشاره شوه تر دا څلور مړه که نو ته به بیا د دلیل نه مشاهدې ته لاړ شي. نو اشاره شوه دې خبرې ته چې انسان تر څو کوشش ونه کړي د شهوت په ختمېدلو، د حرص په ختمېدلو، د زینت په ختمېدلو، د شدت عقل په ختمېدلو، دې کې کوشش ونه کړي نو طیران نشي کولی د دلیل نه مشاهدې ته. اصول الله به کله کېږي چې دې څلورو کې کوشش وکړي په قتل د دې څلورو کې. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مسله د انفاق فی سبیل الله روانه وه. اول دعوه د انفاق ذکر شوه، بیا هغه مسله ذکر شوه چې د کومې مسلې په نشر او اشاعت انفاق کیږي. چا مسله د توحید دا سره د لسو دلیلونو. توحید مسلې متعلق خلق دو قسمه شي، توحید منون کی آیت اصحاب الرشد وی، دویم د توحید نه منون کی آیت اصحاب الغی وی. بیا درې واقع په دې فریقینو باندې مرتب شوي. اوس بیا عود کیږي هغه مقصود ته چې مسله د انفاق ده. دویم ربط دا دی مخکې مناظره د ابراهیم علیه السلام ذکر شوه د نمرود سره، دې کې اشاره دی دې خبرې ته چې د جهاد فی سبیل الله درې میدان دي. اول خلق قانع کول دي په حجت او برهان سره چې هغې ته جهاد لسانی وی. دویم جهاد بالنفس دی، دریم جهاد بالمال دی. هر کله چې مخکې واقعې د ابراهیم علیه السلام کې ذکر د جهاد د دعوت وشو او جهاد د نفس ذکر شو چې ابراهیم علیه السلام بیا ورته واچاو، اوس ذکر کوي د جهاد بالمال. حدیث شریف کې دی، مسلم شریف حدیث دی،
جاهدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. نو اوس د جهاد بالمال ذکر کوي. مثل الذین تمثیل د انفاق کوي چې یو په 200 کې یو دین هم خدای زیاتی. مثال دا کسانو ينفقون چې اموالهم چې مالونه لګي په سبیل الله د الله لاره کې کمثل حبة پشان دا مثال د حبې د دانه انبتت چې راشنه کې سبع سنابل وږي فی کل سنبلة بار وږي کې 100 حبة اصل دانی نو 200 دانش یو په 200. والله یضاعف الله زیاتی لمن هغه چاله را یشاء چې خوښ شي. والله واسع الله پراخه د فضل د وجود د علیم پوهه د په نیت د منفقینو. مال لګی د الله لاره کې الله لارې نه څه مراد دي طاعت. سعید ابن جبیر وی فی طاعت الله. مکحول وی د دین مراد انفاق فی الجهاد ده. اکرمت ابن عباس نے روایت کہی چی دین مراد جہاد و حج دے فی سبیل اللہ نا. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ دیات مقصد دے ترغیب الانفاق ترغیب الاخلاص پہ الانفاق. اخلاص با پا انفاق کے کہ مخلوق دا پارا بے نہ کہ خالق دا پارا بے کہ ها کسان چې لګي مالونه په سبیل الله د الله لاره کې ثم لا يتبعون ما انفقوا بیا نرسته کوي د هغه مال پسې چې دوی کم لګولې ده من ولا اذى احسان او ضرر چاته چې سور کړنو پاغه احسان هم نه کوي او ضرر هم ورته نه رسي. لهم اشتراغوی د پارا اجرهم اجر داغوی عند ربهم پنیز در رب دوی ولا خوف علیهم نشتویر پاغوی باندی ولا هم یحزنون او نباغوی غمجنی. نو آیت کې دا ذکر شو چې انفاق پس من بنکه عذاب بنکه نو علا بدر تا ثواب ملاویگی. لو مجروم من ستوی احسان قد آتیتو که کذا و کذا ورتوی کله ورته دا مې درکړي دا مې درکړي. آزاد څه ته وایي؟ آزاد دې ته وایي پیغور ورکې چې پرون مې دومره روپۍ درکړي او ورته هر وخت رانه ته تپوسي نه کوي او ته فقیر یې ستا غریبي نه ختمېږي. الله تعالی پتا زب مکلف کړی خو نه یم که نه دا خبرې ورته کوي. عبدالرحمن ابن یزید وایي ما ته به پلار ویلي اذا اتیت رجلا شیئا تا یو سړي ته څه ورکړه ورأیت ان سلامک یسخل علی فلا تسلم علی او تا دا وګڼله چې زما دا سلام هم به د بوچ کېږي نو سلام هم پې ماچو پې پوه شوئ سلام هم پې ماچو چې سلام دې پې بوج نه شي. سلام خو ښه خبره ده مطلب دا دی چې په هغه سره داسې کار مه کوه چې په هغه بوج کېږي. دې ته ازا وایي. بعضی وی من څه ته وایي هو اظهار المعروف الی الناس چا سره د ښه وکړه او خلکو له بیانې پلان کې سره مې دومره څه وکړه. او ازا دې ته وایي چې د هغه نه شکایت کې چې بس یوه ورځ نه ده نو ما سره څه دي چې زه یې دله ورکړم هره ورځ دی راځي او زه پیسې ورکوم. دې ته څه وایي ازا. دا من ډېر بد شی دی حدیث شریف کې دي تو مسلم حدیث تے ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ثلاثت لا یکلمهم اللہ یوم القیامت ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولهم عذاب علیم. درې کسان دی خدای ور سره خبرې نه کوي د قیامت په ورځ نه به ورته خدای د رحمت په نظر ګوري او نه به صفایي کېږي د ګناهونو نه او شته د دوی دپاره دردناک عذاب. اول څوک دی المنان بما اعطا چې احسان کوي په هغه څه چې چاته څه ورکړه. دویم والمسبلو ازارو پرتوګې ښکتی. دریم والمنفق صلته بالحلف الکاذب خپله مبیه په دروغو قسمونو خرڅوي. دې ته دا سخت عذاب دی دپاره دی. نو من او ازا ښه شی نه دی.
مه ورکوه ښه خبره ورته وکړه خدای دې درکړي او زه به درته دعاګانې کوم نو داسې خبرې ورته وکړه صحیح شو قول معروف وینا ښایسته و مغفرتن بخنه خدای دې وبخه خیر غوره ده من صدقتن د صدقې نه یتبعها اذی چې ورپسې ضرر والله غنی الله بې پروا دی ستاسې د صدقاتو نه تاله درکړي هغه نشي ورکولی خو ته په هغه باندې امتحان کړی هغه یې پتا امتحان کړی حلیم صبرناک دی ستا خبرو له صبر کوي فورن در باندې عذاب نه رالي چې تانې واخلي وغلی ورکړي صبر کوي خدای یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی دی آیت مقصد بیان د نواقضو د صدقې ذکر کوي صدقه په څه خرابېږي درې څیزونه ذکر کوي من ازا او ریا صدقه په دې درې څیزونو خرابېږي من باندې ازا باندې او ریا باندې نو نواقض د صدقې لکه د مانځه چې نواقض دي نو د صدقې هم د قصر نواقض تکه یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والا ولا تبطلوا مخربوي صدقاتکم صدقې ستاسو بالمن په احسان والاذى په ضرر کالذی ينفق ماله دا مفعول مطلق دی لا تبطلوا ابطالا مثل ابطال الذي ينفق ماله پشان د ابطال دا غسړي چې لګي مال د ریا الناس ځان خي خلکو ته دا ریا الناس مفعول له دی د ينفقو د پاره ولا یؤمن بالله ایمان نه لري په الله والیوم الاخر په ورځ د آخرت فمثلو کمثل صفوان پس مثال د پشان د مثال د غټي غټي ده علیه ترابن پاغي باندې خاوري پاساب هوا بلون پس ورسیږي دیتا وا بلون د غټو ساس کو والا باران پترکو پریک دی سوال دا خالی گردونه غټه غټي او گردونه په پراته یو د غټو ساس کو تیز باران وشي باران نروسته تور سي دومره گردم نه پات د قسان دریا صدقه ده بلا غټه غټه صدقې دی او غټ غیان دی حلال کړل او ریا دې پکې وکړه چې آخرت تور سي زری عمر چې بم تاته نه پات مخکې دې سن دی لیکلي ته پوښتنه لا يقدرون دوی به قدرت نه لري علی شین په یو سیز مما دا غنا کسبو چې دوی کړي والله لا يهدي القوم الكافرين لا هدایت نه کوي قوم ته چې کافران دي دیم تمثيل ذکر کوي د مخلصینو دا مثال در اخلاص په انفاق ومثل الذين مثال دا کسانو ينفقون اموالهم چې مالونه لګي ابتغاء مرضات الله د پاره د لټون در رضا د الله تعالی وتثبیتا من انفسهم او د پاره د تصدیق من انفسهم چا تصدیق قائم ده د دې د ځانونو نه کمثل جنتن مثال د دوی د انفاق پشان د مثال د یو باغ ده بربوتن پوچت ځکه اصابها وابلن چورسیږي دې تغټ ساس کو والا باران فاتت راتګو کیو کولها پمه و باندې دوی پېنی دو چندا اوچت ځکه باغ دې اوچت ځکه دا معنا ده باران په وشي زائد یو بچ کمی اته لاړی شو چې کمی مفید یو به هغه پکې پاتې زائد نه پاتې کیږي نو هغه کروندې رخه باغ ډېر خو ونه ډېر رقم یو ونیسي فإلم یصبها وابل کون رسیږي دې تغټو ساس کو والا باران پتل شبنمی تل شبنم نره نره باران والله تعالی بما پاغ سو تعملون چې تاسو کوي بصیر لیدون کې ده اخلاص صدقه د قشاندا چې دوچند ثواب بتا ته ملاويږي لکه باغی پوچت ځکه واغی تغټو ساس کو والا باران یا شبنم ورسیږي نو دوچند می وک ځکه خالی سيزونه تلري شي د صدقې ثواب ته بزمنګ څومره ضرورتي دی بل آیت کې دا بیانای او بدا ضرورتي زمنګ د قیامت پر زوريام پکې کړي یو سره د ضرورت نه شدت ضرورت ته موږ له ملاو نشي نو دا څومره بده خبره ده
دا غي تمثيل ذکر کوي یو سړی سپین ګیری او داغه بچی او په دې باغ باندې قرضونه کړي خو پیسې په لګولي او سره مری ورته چولی او ټریکټر پکې ګرځولې او دکانونو نه قرضې ټول کال کړي هم دغه باغ ته سترګې چې دا به پیسې کوي دا قرضونه به هم خلاص او آینده کال کې د بچو خرچه بم پکو او بچ سار ورشي او بس یو تیز باد راغلی او ټول باغ نسکور کړي او سوي کنه ور سره دې به خپشي کو خوشاله بش ساخ به خپش دغه شان دې چین پاک کې ریاو کې تغه به تمه چې دومره غیان مې علا کړی دي دومره صدقې مې خلکو لور کړی دي دومره جماعتونه مې جوړ کړی دي اچوار څه خو ډېر غټه تمه بدی او به کنه پلونه مې کم کړی دي خیر دې ذکرونه مې کم کړل ته مې صدقې ډېری کړی دي او چوار چلته به یې سم نه ټول باندې بدریا باد راغلی یو بس ختم کړی به دا مثال دی ګور دا تاسو خو خوي الله وینا دای سو کوم نه خوخی دا استفهام انکاری دی آیا ود دعاکم آیا خوخی او تاسو ان تکون له جنتون چې د باغی من نخیل د کجرو وانا بندنګرو تجریو بیگی من تا تلنهارو لاندې رونو دا غین نهرونا له وی دلرا پیا په باغ کې من کل ثمرات هر قسمه میوه واصاب الکبر رسیدلې د تبوداتو ولهو ذریه او وید د بچی دعا پا کمزوری پاسابا ورسی کې د باغ تا یسارن تیز باد پی پدی باد کنارن اوری پکی فاحترقت نو پس اس وزئی کذالک یبین الله امدا شان بیان اللہ تعالی لکم استاسر پارا لایات دلیلونه د قدرت لکم د دې د پارا تفکرون چې تاسو سوچ وکئ فی زوال الدنیا د دنیا په زوال کې وبقاء الاخره یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه جایت مقصد هم دے امر بالانفاق او بیان د آداب د انفاق او اقسام د هغه مال چې د کم انفاق کیږي دو قسمه ده یو هغه مال چې تا حاصل کړی په تجارت کې یو هغه مال ده چې تا حاصل کړی په زراعت کې دا دواړه قسمونه مال صدقه کوا صدقه د دې دواړو نه کو چورکم نو خمال ورکو کنه ګورئ اے د ایمان والا ولګوي د پاک واغونه کسبتم چې تاسو کسب کړي په تجارت کې مګټلی و مما د باز هغنا اخرجنا لكم چې مونږ راوستي دي تاسو ته من لرد د ځمکینا تاسو غنم پکې پنا کړ په ځمکه کې نو راوستون کې خو الله دې کنه تاسو قدرت ختم شي ولا تیمموا الخبيث تاسو قسم کوي د ګنده مال من هو د دینا تنفقونا چې تاسو لګوي ولستم بیا خزیو نه تاسو خزدون کې د دې ګنده الا ان تغمدو پی مگر چې سترګې پټې کوي پاغي کې د سیمال مور کوي چې تاسو سوک در کوي نو نه اخلي اله به اخلي چې سترګې پټې ورکه کرا کوږه ما بس دام خاطر سترګې پټې کوي ته وخري تاسو به پوښای ابو خالد سړیو وای سخ ته یخنیوا چا کرمل مشوو اکور والا ورته چې بلستره یا کمپل د بلیټ شي نشتره د غوا زل شتره د غوا زل پیژنې غوا باندې چا یا اخیرا کپلا هغه ته زل وای زل شتاغل ته رکه زل سو کچي د شپې پریوته دی چې خ یخنی سوی دا کور والا دی چې نو مې ماخله خورا وای چا الا ان تغمدو پی دا معنا د چې نو مې ناخله خو بس وای خلی د شي چاله مور کوي الا ان تغمدو فی مگر چې تاسو سترګې پټې کوي پاغې کې وعلموا پس ان الله یقینا الله غنیم بے پروا دستا عن صدقاتکم حمید مستحق د حمد تاسو ته اجر در کوي په صدقاتو خشه باور کې خشه اصحاب صفه کې طالبانو او یا سلور سو پورې برسېدل دا ای صدقې بسوي کجورو د باغونو نه به یو وګه راوړ ولته تار رازوړندو باغی کې بیا چول معاذ ابن جبل د دې نگرانو په دې طالبانو به دا تقسیمول چاته دوه کجوري او چاته درې او 15 دا به ورکولي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وګوله قتل چې تورېګه څنګه ده
یو سړي یو وږی راوړی خو لږ کمزوری و نبي علیه السلام په امسا ووهو دا څنګه خراب یې راوړی دی په دې صدقې باندې خدای راضي کوي داسې نه وه پکار ښه شی راوړل پکار طالبانو له ښه صدقه ورکول پکار یې ښه صدقه موږ به وظیفې راغونډولې داسې روټۍ راکړې ده چې د ماشوم به پې چک لګولی او د ماشوم د ګړنګو نښې به پې وي خدای ستر چې داسې مې لیدلی دي پخوا استاد صاحب نه مې اورېدلي وو چې طالب ته یې کور به وظیفه نه ورکوله نه یو ځل یې ورته غټه کټوۍ د مستو نه راوړې وه طالب ورته چې تاسو خو کله دا چل نه کوو دا نن هم څنګه جود سخا وکړه چې ترغیب هم اورېدلی که څنګه نو هغه ماشوم ورته ویلې نه دې کې پیشو خوله وهلې وه طالب خو هم طالب یې د چا پروا چېرته کوي هغه دا کټوۍ اوچته کړې ده په دې ځمکې راویستې ده کټوۍ نه وي د کودړې هغه ایسته ماته شوې وه بل ماشوم چغې کړي دي چې انیا به پکې متیازې کولې هغه کټوۍ ماته شوه نو تاسو څه خیال دی په دې صدقه خدای راضي کېږي داسې پکار ده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې سم خوښ یقه به ورکوئ ښه څیز به د خدای په نوم ورکوې د خدای په رضا باندې نو ګورې ولا تیمموا الخبیثه تاسو قسم کوئ د ګنده مال منه د هغې نه تنفقونه چې تاسو یې لګوئ ولستم بیاخذی او تاسې نه یې اخیستونکي د هغې الا ان تغمدو پی مگر چې تاسو سترګې پټې کوئ په هغې کې وعلمو پوه شئ ان الله یقینا الله غنیون بې پروا دی د صدقاتو ستاسو نه حمید مستحق د حمد دی الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء معنی د صدقې نه ذکر کوي هغه دا چې ویرول د شیطان دي تاسو لره د فقر نه الشیطان شیطان یعدکم ویری تاسو الفقر د فقر نه مال دې ورکړ نو فقیر بشي ویامرکم امر کوي تاسو ته بالفحشاء د بېحیایۍ په کار سره بېحیایۍ کار څه دی بخل دلته د فحشا نه مراد بخل دی بخل باندې دلته حکم کوي والله یعدکم الله وعده کوي تاسو سره په انفاق باندې مغفرتن د بخښنې کمال دی ولګو خدای دې بخي منهو د خدای د طرفه وفضل او د زیادت او مالم درته زیاتی د خدای طرف نه دا وعده ده حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر ورځ دوه ملایکې هر سار دا آواز کوي اللهم آت منفقا خلفا خدای چې څوک ستا لاره کې مال لګوي هغه ته بدلې ورکړي بیا وایي اللهم آت ممسکا تلفا خدای چې څوک یې نه لګوي لاس یې بند کړي تلف هغه له تاوان ورکړي هغه نه په هسپتال کې ولګېږي او یا ته په ډاکټرانو په بل بېهوده کار کې ته ولګېږي او منفق چې څوک یې لګوي خدای هغه له زیات مال ورکوي مال پې زیاتېږي والله واسع الله پراخه د قدرت د وسعت او پراخي پر چا راولي په چا چې راوستې ده د لپاره امتحان دی چې دی څه کوي علیم پوهه دی بافعالکم و نیاتکم ستاسې په کارونو په نیتونو یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا لکه څنګه چې مال ورکوي چې چاته اراده شي همدارنګې علم هم ورکوي چې چاته اراده شي یوت الحکمت ورکوي علم من هغه چاته شاو چې خوښ شي ومن یوت الحکمت هغه چاته چې علم ورکو فقد اوتی خیرا کثیرا په تحقیق سره درته ورکړی شو خیر کثیر وما یذکرو نصیحت نه اخلي الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقلونو په دې خبرو چې صدقې سره مال زیاتېږي بخل سره کمیږي په دې خو هر سړی نه پوهېږي څوک پې پوهېږي چې چاته د کتاب د سنت علم خدای ورکړی نو ځکه یوت الحکمت من یشاء دلته کې وایي دا دې سره مرتبط شو د حکمت نه څه مراد د حکمت په معنا کې اقوال تقریبا 13 ته رسېږي ابو حیان په البحر المحیط کې ذکر کړي دي او بیا وایي الحکمت وضع الامور فی محلها علی الصواب هر کار په خپل ځای کې په صحیح طریقې سره کول دې ته حکمت وایي دویم قول دا دی چې ابن عباس رضی الله عنه نه منقول دي چې حکمت څه ته وایي المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه د قرآن پوهې ته وایي د ناسخ او د منسوخ د محکم او د مشابه او د مقدم او د مؤخر او د حلال او د حرامو
او د امثالو دې پوهې ته چې کوم دی حکمت وایي. او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه منقول دي، هغه فرمایي راس الحکمت مخافة الله، د حکمت بنیاد دا دی چې سړی د خدای نه ویریږي. بل قول پکې دا دی چې حکمت عبارت د علم القرآن حکمتن، علم د قرآن حکمت. هر کله چې د حکمت نه مراد علم د قرآن شي، نو حکمت خو خدای چاته ورکوي چې چاته خوښه شي، نو قرآن علم هم خدای چاته ورکوي چې چاته خوښه شي. نو دلیل با په طریقې د قیاس اقترانی حملی شکل اول نه تاسې داسې جوړ کړئ. علم القرآن حکمتن ویوتی الحکمت من یشاء، نو په یوتی علم القرآن من یشاء. یا داسې جوړ کړئ من یوتا علم القرآن فقد اوتی الحکمه، چاته چې د قرآن علم ورکړی شي نو دته حکمت ورکړی شي. او من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، چاته چې حکمت ورکړی شي نو هغه ته خیر کثیر ورکړی شي. نتیجه به دا شي من یوت علم القرآن فقد اوتی خیرا کثیرا، چاته چې د کتاب قرآن علم ورکړی شي هغه ته خیر کثیر ورکړی شي. یا داسې نتیجه جوړه کړئ من یوت الحکمت فقد فاز، چاته چې حکمت ورکړی شو دی کامیاب شو. ومن فاز فقد اوتی خیرا کثیرا، چې څوک کامیاب شو دته خیر کثیر ورکړی شو. نتیجه به دا شي ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. دا نتیجه دا قیاس دا ګورئ ښه. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی الحکمت قرۃ القرآن والفکرۃ فیہ، حکمت دار چې قرآن ولې او سوچ پکې کې. ابن عباس رضی اللہ عنہ نه روایت دی، هغه وی الفقه فی القرآن، پوهه په قرآن حکمت دی. ابو عثمان رحمه الله فرمائی حکمت نور دی چې خلق جدائی راولی په مابین د وسوسې او الهام کې. الله حکمت ورکوي چې چاته خوښه شي، او چې چاته حکمت ورکړي نو هغه ته خیر کثیر ورکړی شو. نصیحت ناخلی د دینا مگر خاوندان د عقلونو. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله یعلمه، چې تاسو لګوئ څه نفقه یا نظر کوئ څه نظر، فإن الله یعلمه، یقینا الله تعالی پوهیږي پاغي. وما للظالمین، نه به ظالمانو ته هیڅ یو مددگار، هیڅ ظالم تبا هیڅ مددگار نہیں. دته تاسو اعتراض وارد شي ظالمین نسوک مراد الذين يمنعون الصدقات او ينفقون اموالهم في المعاصي او لا يفون بالنذور، صدقین ورکي یا مال په گناہ کې لګي پړمان وغیرہ، یا وفا بالنذور نه کوي، دوی د پاره به انصار نه مددګاران. دلته تاسو اعتراض وارد شي چې انصار جمع د نصیر دا لکه احباب جمع د حبیب دا، یا انصار جمع د ناصر دا لکه اشهاد جمع د شاهد دا. اعتراض دا چې جمع ولې راوړه، معنا به دا شي چې ظالمان له به ډېر مددګاران نه وي، نو د لږو نه پې خو نه شوه که نه. جواب دار چې دلته ظالمین هم جمع ده، انصار هم جمع ده. جمع په مقابله د جمع کې پیدا کوي تقسیم په احادو، معنا هیڅ یو ظالم تبا هیڅ یو مددگار نه. صدقې به پټې ورکوې که ښکاره، ریا پکې مه کوه، که پټه دې ورکړم خیر دی او که ښکاره دې ورکړم خیر دی. ان تبدو صدقات که چېرته تاسو ښکاره ورکوئ صدقې په نعم مایي، ډېر ښه کار دی دا. وان تخفوها په نعم ماهی معنا په نعم الخصلة یا ډېر ښه خوی دی دا. وان تخفوها که چېرې تاسو پټې کړې دی لره، وتوتوها الفقراء فقیران لم ورکړې په سر، فهو خیر لکم، دا ډېره غوره ده ستاسو دپاره. ویکفر عنکم من سیئاتکم، الله به لرې کړي تاسو نه بدۍ ستاسو. والله الله تعالی بما پس تعملون چې تاسو کوئ خبیر خبردار دی. لیس علیک هداهم، د انصارو رشتې وي بنو قریظه او بنو نذیر سره، او په هغوی به صدقې نه کولې،
او دا به ویل چې هغوی پرېږده چې دی چې غریبانان چې ایمان راوړي بیا به ورته په دې تمه ایمان راوړي چې موږ له به صدقې راکوي الله تعالی ورته د ایمان سره ستاسو کار نشته صدقې ورکوئ صدقه کافر لم ورکولی شي ښه چې په هر جنګ کې در سره نه وي فرضي څیز نشي ورکولی نو صدقات ښه خبره ده هغه هغه ورته وایي چې نافرماني چې کوي او کفر یې کړی دا خو د خدای سره معامله ده ستا څه کار دی کفر د خدای کوي خدای خو رزق هم ورکړی ژوند هم ورکړی نور نعمتونه هم ورکوي او ته پې صدقې 5 روپۍ پې ته بندی چې کفر دې ولې کړی دا د خدای خو هغه د خدای به هدایت ته زړه برابر کړي دې سره ستا څه کار هر چا معامله د خدای سره ده لیس علیک هداهم نشته پتا باندې هدایت د دوی ولکن الله یهدی لیکن الله هدایت کوي من هغه چا ته یشاء چې خوښ وما تنفقوا من خیر هغه چې تاسو لګوئ څه خیر ولانفسکم پس پیدا د هغې راجع د تاسو ته ولانفسکم معنا فهو لانفسکم نو خبر به شي د مبتدای محذوفې دپاره نو جزا به جمله راشي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله تاسو نه لګوئ مال مگر د لټون د رضا د الله دپاره وما تنفقوا هغه چې تاسو لګوئ من خیر د خیر کار یوفو الیکم پورا بدر کړی شي تاسو ته ثواب د هغې وانتم لا تظلمون او په تاسو به ظلم نه کیږي د صدقې به چا ته ورکوئ للفقراء الذین اسروا فی سبیل الله نو دا للفقراء به خبر شي د مبتدای محذوفې دپاره صدقاتکم للفقراء یا اجعلوا ما تنفقونه للفقراء دا د هغې فقیرانو دپاره دي اوسرو چې بند کړل شوي دي فی سبیل الله د الله لاره کې الله لاره کې بند شوي دي کار نه کوي ځکه که کار وکړي د دین کار خرابېږي لا یستطیعون طاقت نه لري دور بند سفر په لار د په ځمکه کې یحسبهم الجاهل ګمان کوي جاهل په دوی باندې اغنیا د مالدارانو من التعفف د وجې د نه سوال نه تعرفهم ته به پیژني دوی بسیماهم په نښو باندې لا یسألون الناس سوال نه کوي د خلکو نه الحافا په زاریو وما تنفقوا من خیر هغه چې تاسو لګوئ څه خیر فإن الله بی علیم یقینا الله په هغې پوهه دی للفقراء الذین اوسروا فی سبیل الله دې نه څوک مراد دا هغه خلک دي چې ځانونه بند کړي دي فی طاعت الله علامه نصفی مدارک کې وایي هم اصحاب الصفه دین مراد اصحاب الصفه دي او دا 400 کسانو مهاجرین د قریش مدینه منوره کې کورونه نه و قبیلې نه وي او د جومات په صفه کې به اوسېدل چبوتره کې کله به کم شو اویاو ته به راغلل کم یو به واده وکړو نو هغه به د اصحاب صفې د لیست نه ووتو هغه به فاضل شي کور به یې جوړ شي په دې کې عظیم شخصیتونه و ابو عبیده ابن الجراح پشان شخصیت حذیفه ابن الیمان پشان شخصیت ابو ذر رضی اللہ عنہ پشان شخصیت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پشان شخصیت ابو هريره رضی اللہ عنہ پشان شخصیت عظیم عظیم شخصیتونه ابو درداء رضی اللہ عنہ پشان شخصیت دا لوی لوی خلق سلمان پارسی رضی اللہ عنہ دا په اصحاب صفې د صفې طالبانو صفه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولنۍ مدرسه وه او دا اولني طالبان د نبوت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته دا د ځمکې په اکنافو کې اطرافو کې خواره شو د نبی علیه السلام نه چې کوم علوم حاصل کړي د قرآن او سنت هغه د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسول عبدالله ابن مسعود کوفه مرکز وګرځاو ابو درده رضی الله عنه دمشق مرکز وګرځاو چا بصره مرکز وګرځاو چا عراق مرکز وګرځاو چا مدینه منوره مرکز وګرځاو او چا مکه مکرمه مرکز وګرځاو د دین اشاعت یې وکړو دا اصحاب صفه دی باندې به لوږې څنګه راته او تندې او ډېرې لوږې به یې تېرولې ابو هریره رضی الله عنه وایي موږ به د لوږې نه راپرېوتو په جومات کې او خلک به راغله زموږ په دې مرۍ به یې خپۍ خوده دا یې علاج ګاڼه چې په ده باندې څه پیریان راغلي دي او یا پې لیونتوب راغلی او په موږ به لیونتوب نه و صرف لوږه به وه نور به هېڅ هم نه لوږه به خېټې ته به هم 3 ورځې او 4 ورځې کې بس نه وښکته شي ډېر واقعات دي د هغې د لوږې او د تندې
یحسبهم الجاهل گمان کوي جاهل په دې طالبانو اغنیا چې دا غنیان دي مهنت تعب په دنه سوال کولونه جامع خې صفای خطر او تازه چانه سوال نه کوي او په جیب کې ورسره لګي پیسې تعرفهم بسیماهم تبدوی پیژنې په نښو دلوږې آثار په بدن کې او د دې نه معلومیږي چې ښه خوراکونه نه دي کړي چهره باندې معلوموي ته به د نښو نه پیژنې لا یسألون الناس سوال نه کوي د خلکو نه الحاح په زاریو او په وخت د ضرورت کې بغیر د الحاح نه سوال جایز دی وما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم هغه چې تاسو لګوئ څه خیر یقینا الله په هغې باندې پوهه دی تاسو چې څه لګوئ الله تعالی په هغې باندې پوهېږي اوس تقسیم د انفاق کوي اوقاتو په اعتبار سره او د اموالو په اعتبار سره ها کسان ينفقونه چې لګوي اموال او مالونه د هغوی باللیل د شپې والنهار د ورځې سرا په پټه او علانیتا په ښکاره فلهم اجرهم شته د دوی دپاره اجر د دوی عند ربهم په نزد د رب د دوی ولا خوف علیهم نه به ویره په هغوی ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجني دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک نازل شوی 40,000 دیناره صدقه کړه 10,000 د شپې 10,000 د ورځې 10,000 ښکاره 10,000 پټ یا د علي بارک رضی الله عنه مبارک نازل شوی 4 درهم ورسره یو د شپې ورکړه یو د ورځې یو په پټه یو په ښکاره الله د آیت نازل د شپې م ورکړي یو د ورځې دلته اعتراض دی چې شپه په نهار ولې را مقدم کړه جواب دار چې شپې تعلق د سر سره دی او د نهار تعلق د علانیې سره دی سر غوره دی د علانیې نه همدقه شان لیل غوره ده په باب د صدقه کې د نهار نه او اولا حق بالتقدیم نو ځکه لیل را مقدم که په نهار دلته بل اعتراض دی مخکې دلته تیر شو الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم دقه شان مخکې تیر شو ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم الت لهم اجرهم وي فاور سره نشته دلته ور سره پاوی ول داولي جواب دار چلته موصول هم متضمن دی معنا د شرط لرا او دلته هم دی قالت سبب لحاظ نه دی شوی د سببیت دلته د سببیت لحاظ شوی هغه ته دا ذکر سي دي چې هغه کې استحقاق د اجر دی په اعتبار د ذات سره دلته استحقاق د اجر دی دوی ته په سبب د انفاق سره وسب سره الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس د دې مقصد بیان د حرمت د ربا او تمثيل د ربا مخکې سره ربط صدقې او ربا په منځ کې مناسبت ته د جهاد د تضاد نه ځکه صدقه عبارت د تنقیس د مالنا بیامر الله او ربا عبارت د طلب د زیادت نه علی المال ما نهی الله نو دواړه متضادین او شی لکه څنګه چې حمل کیږي په نظیر باندې همدارنګه حمل کیږي په نقیض باندې هم دیو جن هر په آتے پم ذکر نک ها کسان یاکلون الربا چې خوري ربا یاکلون الربا معنا یعاملون معامله الربا چې معامله کوي معامله د ربا معاملې نه تعبیر په عقل سره وکړو ځکه د معاملې مقصود یا هم عقلي ربا څه ته وایي فضل مال خالن عن العوض زیادت د مال دی چې خالی وي د عوض نه ها کسان چې ربا سود معامله کوي لا یقومون نه به پاسي د قبورنا قبروننا
الا کما یقوم الذی مگر پشان دا چا چې پاسی هغه سړی یتخبطه الشیطانو چې خراب کړی دلره شیطان من المس د نیولونا شیطان نیولی شیطان پکې ننوتی او پاسیږي او بیا راوغورځېږي او بد ګوري او بد نه پوهېږي چې په دې لاړ شم که په دې لاړ شم هیبت او حیران داسې م لیدلي که نه داسې بعضې خلک لیونتوب پي بس را پاسي او بیا راوغورځېږي بیا پاسي او خوا دې خوا ګوري لیونتوب پي دقه شان به سود والا د قبر نه راپاڅي بس منډه به کړي بیا به راوغورځېږي بیا به ګوري چې په کومه لاړ شم هر څه به پې ګډوډ شي ذالک دا په دې وجه بانهم قالو چې دوی وایي انما البیع مثل الربا یقینا بیع په شان د سود ده نو بیع حلاله د سود ولې نه دی حلال اصل کې خو داسې په کار وی ذالک بانهم قالو انما الربا مثل البیع ربا د سود په د بیع په شان ده نو چې بیع روا ده په کار ده چې ربا هم روا شي الله وای دا دواړه یو شان نه دي ځکه وحل الله البیع وحرم الربا الله بیع روا کړې دا وحرم الربا او سود یې ناروا کړی دی نو حلال او د حرام په منځ کې مماثلت د کم ځای نه راغی دلته اعتراض دی چې داسې بیا ولې نه ویل چې انما الربا مثل البیع قلب د قصې ولې وکړو تشبیه کې قلب ولې وکړو جواب دا چې دا قلب وکړه مبالغتن چې دوی دا ربا داسې کوي چې په هیل کې دا ربا اصل ګرځولې ده او دا بیع پرا ګرځول ځکه مشبه پر ای کنه مشبه بیتا فمن جاءو موعظتنا سوک چې راشي دته نصیحت من ربي د رب د طرفه پنتها منشي د ربا نه پلهو ما سلف پس د پارستا څه چې د وړاندې کړي دي جاهلیت زمانه کې چې کوم سودونه کړي دي هغې باندې به خدای نه نیسي چې اوس توبه وباسي وامرو الی الله د فیصله الله لره ده ومن عاد چې څوک راوګرځېده بیا سود ته پس د اسلام د نهې نه فاولئک اصحاب النار دا ملګري د اور دي هم دوی به بیا په دې اور کې خالدون همیشه الله وایي د ربا او سود په منځ کې ډېر فرق دی همدارنګې په معال کې هم فرق دی په انجام کې څنګه یمحق الله الربا یمحق محق نقص ته وایي ذهاب ته یمحق الله الربا نقص کوي او ختموي الله تعالی بے برکت کوي ربا و یربي صدقات او زیادت ور کوي صدقو ته والله لا يحب الله نخوخي كل كفار هر کفر کون کے اسیم گناہگار دا خدای نه دی خوخ ان الذين امنوا يقينا هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عملونه نیک کړي دي وقاموا الصلاه او منځونه ودرئ پابندۍ سره واتو زکات زکات ورکوي لهم اجرهم شته د دوی دپاره اجر د دوی عند ربهم په نزد رب د دوی ولا خوف علیهم نه به ویره په دوی ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجني آخره کې د سود حکم ذکر کوي چې دې نه ځان وساتئ یا ایها الذین آمنوا د ایمان والاو اتقوا الله د خدای نه ویرېږئ وذروا پرېږدئ ما هغه څه بقیه چې باقي من الربا د سود نه ستاسو کوم سود په خلکو پاتې هغه پرېږدئ ان کنتم مؤمنین که چرې تاسو یې ایمان لرونکي حدیث شریف کې دي نبی علیہ السلام وای ربا وین کا سورا کسم ډېر شي نو انجام قلت ته او ربا دومره یو درهم د ربا چې سړی خوري دومره ګناه د لکه شپږ دېرش کرته چې سړی زنا وکړي دومره ګناه د ربا فإن لم تفعلوا کچرې تاسو دا کار ونه کړ ربا پرې نه ښوده فازنو تاسو ته خبر درکول کېږي بحرب من الله ورسوله په عظیم جنگ د الله د طرفه او د رسول د طرفه وإن تبتم کچرې تاسو توبه ویستله فلکم رؤوس اموالکم په تاسو ته سرونه د اموالو دي راس المال دی درته تب هم نه غر کېږي 1000 روپۍ د چا ته په سود ورکړي توبه دې ویسته تبلیغ کې د وخت ولګاو نو بس 1000 د خپل راواله سود ورته پرېږده
لا تظلمونا پتاسو به ظلم نه کیږي چې تاسو راسو المال کم شي لا تظلمونا تاسو به ظلم نه کوئ چې زیات یې واخلئ ولا تظلمونا پتاسو به ظلم نه کیږي چې راسو المال درته کم شي خو هغه چې در نظر په 1.5 زره اخیستې خو مجبوره دی که نه نو ته به ورته لږ صبر کې وان کا اوس ورسره نشته وان کان ذو عسرة که خاوند د تنګ دسته اوس ورسره ستا ظلم نشته فنظرة الی میسره انتظار ورته وکړه اسانه ته خیر دی په لاس چې پراخه شي بیا به یې درکړي وان تصدقو که چرې تاسو صدقه وکړه پرېږدې ورته ښودې دا ظلم خیر لکم دا تاسو ته غوره دي ان کنتم تعلمون که چرې تاسو پوهېږئ واتقوا یوما و داسې خبره ذکر کوي چې په دې خبره سړی د سود او د هرې ګناه نه ځان ساتلی شي چې هغه عقیده د قیامت خدای به درنه تپوس کوي نو که نور دې خوښه ده که کې که نه کې واتقوا یوما د هغې ورځې نه وویرېږئ ترجعون فی الله چې ستاسو واپسي به کېږي په دې کې الله ته ثم توفا بیا به پوره ورکول کېږي کلو نفس هر نفس ته ما کسبت جزا او ما کسبت جزا د هغه څه چې داسې کړي وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نه کېږي ظلم څه معنا من نقصان الحسنات چې حسنات دې کم شي و زیادت سیئات او سیئات پې ډېر شي داسې به نه کېږي درود شریف ووایي